حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأتين على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا رسمه لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا القرآن إلا رسمه مساجدة عامرة وهي خراب من الهدى الى آخر الحدیث. محترم کتن کو ناظرینو، ما د تاسو په وړاندې د حضور سرور دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم یو حدیث مبارک تلاوت کړو چې دا حدیث مبارک د حدیثو مشهور کتاب مشکات شریف کې را نقل شوی دی او موجود دی. حضور صلی الله علیه و آله وسلم د قیامت علامات بیانوي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په مختلفو احادیثو کې په مختلفو طریقو باندې د امت د رهنمایۍ دپاره علامات د قیامت بیان کړي دي او د دې دپاره بیان کړي دي چې امت د دغه ګناهونو نه ځان وساتي، ځکه چې کوم شی د قیامت دپاره علامه شوه نو هغه سیز د انسان دپاره ګناه کبیره شوه. حاضرینو، په دغه حدیث مبارک کې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي چې د ما په امت باندې به یوه زمانه راشي لا یبقا من الاسلام الا اسمه، د اسلام به صرف نوم ورکې پاتې شي، د اسلام به صرف نوم ورکې پاتې شي. محدثین فرمایي چې دغه څه مطلب، چې د دې خبرې مطلب دا دی چې د اسلام به صرف نوم پاتې شي، چې هر سړی به ځان ته مسلمان وایي، هر سړی به کلمه وایي په خوله باندې، خو نورې طور طریقې به دا به د غیر مسلم وي، نور کارونه به داسې وي چې هغه به د اسلام سره د هغې هېڅ قسم تعلق نه وي. او د اسلام چې کوم 15 ارکان دي هغه ارکان به دوی په داسې طریقه باندې هغه ادا کوي چې هغه به اسې مطلب چې یو قسم نه ډانچه وي، هغه حقیقت به ورکې نه وي پروت. مثال په طور باندې مونځ به کوي، خشوع او خضوع به ورکې نه وي، توجه به ورکې نه وي. زکات به ورکوي چې دا د اسلام یو رکن دی، خو لیکن هغه به د ریا دپاره ورکوي. حج له به درومي چې دا د اسلام یو اهم رکن دی، خو حج به کوي د پاره د سیر او د تفریح، د ریاکارۍ دپاره چې خلک ماته حاجي ووایي. ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې آخره زمانه کې او داسې یو زمانه د ما په امت را روانه ده چې د اسلام به صرف ورکې نوم پاتې شي. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي ولا القرآن الا رسمه، د قرآن به اسې رسم او رواج پاتې شي. خلک به قرآن پاک تلاوت کوي، مدرسې به آبادې وي، ډېر خلک به د قرآن پاک تلاوتونه کوي، ترجمې به کوي، خو د قرآن چې کوم اصل مقصود دی محترمو کتونکو هغه به مطلب چې فوت وي، هغې ته به څوک توجه نه ورکوي. او هغه اصل مقصد د قرآن پاک دا دی چې انسان د هغې تلاوت وکړي او بیا په هغې باندې مخکې عمل وکړي. د الله په دربار کې به دعا کو چې الله موږ له پې عمل راکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک مخکې فرمایي مساجدة عامرة وهي خراب من الهدى، جماعتونه به ډېر ښایسته وي، اعلی اعلی رنګونه، اعلی اعلی ماربلې، ټایلونه، دا هر څه به ورکې لګېدلي وي، خو لیکن څه به وي؟ فټنګ به ښکلی شوی وي، ګلدارۍ به ښې شوي وي، خو لیکن په جومات کې به هدایت نه موندلی کېږي، جومات نه به رڼا نه میلاویږي، جومات نه به هدایت نه میلاویږي. هغه جومات چې د صلح ځای به و، هغه جومات چې د درس او د خیر خبره به ترې خورېده، هغه جومات نه به د خیر خبره نه خورېږي، داسې خلک به ورکې ناست وي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي په دغه حدیث مبارک کې چې علما چې هغه په دین کې پوهان دي، په دین کې هوښیاران دي، په دین باندې پوهه خلک دي، هغه خلک او هغه علما
هغه به د اسمان د چمړې نه لاندې په دغه دور کې بدترین خلک وي. رونو دا ښه علما نه وښئ، دا دنیا پرست علما وښئ، دا هغه علما وښئ چې هغه مطلب چې دین خرڅوي، دا هغه علما وښئ چې هغه مطلب چې بدعمله علما وي، بدکردار علما وي، هغه علما وښئ. هم د دوی نه به فتنې راووځي او په آخره کې به همدغه علما حضور علیه السلام فرمایي چې هم دوی به د دغې فتنو نه متاثره شي. حاضرینو که مونږ تاسو وګورو په دغه حدیث مبارک کې مونږ تاسو ته ډېر څه بیان شول. پکار دی چې مونږ تاسو د قرآن پاک صرف مطلب چې هغه الفاظ پړاو نه کو، عمل پې وکړو. پکار دی چې په مانځه کې مونږ خشوع او خضوع وکړو. پکار دی چې مونږ هر یو نیک عمل کو چې په هغې کې مونږ مکمل طور باندې په صحیح معنو باندې هغه ادا کوو. دا کې به د مونږ تاسو کتونکو کامیابي وي او دا به د اسلام او د اسلام د اعمالو هغه حقیقتي او په حقیقت کې په هغې باندې عمل وي. الله به په دې باندې مخکې مونږ ته اجر او ثواب ملاویږي. د الله په دربار کې دعا دو چې الله تبارک وتعالی د مونږ د قیامت د علامونه حفاظت نصیب کی او الله تعالی د مونږ تاسو په دین اسلام باندې پورا عمل نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.